أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مدرسې استادان و قراء و حضرات بالخصوص د دې مدرسې چلون کے منتظم مولانا قاری شہزاد صاحب اغسر مرگری مولانا قاری الیاس صاحب او نورو گنو شمیرو مدرسین و حضراتو د دې مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو گن شمیر علماء کرام موجود دی کہ پاغی کی زما گرامی قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مسکن شاہ صاحب جی دمجدہم اغی بیان مو فرمایا ودری ضلع پشاور دا علماء مشرم دی دا جمعیت علماء اسلام امیر او زما ډیر گران و محترم رور گرامی قدر حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب زید مجدہم اغیم تشریف فرما دی. نور علماء بمی خمات نمون نیا دیگی رونو دا دی مجلس تعلق دا قرآن شریف سر دی او تاسو اوریدل چې ګڼ شمېر ماشومان د قرآن شریف نه فارغ شوي دي، څه ناظر اخوانان دي، څه حافظان دي، څه قاریان او مجویدین دي او دلته د سحر نه ماښام ماسخوتنه پورې وقفه د قرآن خدمت کیږي. زما وروڼو موږ هغه قوم یو چې کوم قوم الله پاک د قرآن شریف د پاره منتخب کړي. الله قرآن شریف کې فرمائے زمونږ د امت متعلق چې دا هغه امت ته چې دا ما منتخب کړه د څه دپاره؟ د قرآن شریف دپاره. قرآن شریف د الله کلام دی، د خدای پاک خبرې دي او د حضور پاک عظیمه معجزه ده. اندازه ولګوئ چې خبرې د خدای وي، با برکت ذات او معجزه د دواړو جهانو د مبارک سردار وي. او الله وی د دې کتاب د پاره ما تاسو چوناو کړی، تاسو مې منتخب کړی او بیا دا کتاب مې دل در کړی. یعنی دا صفتوک خدای نه دی کړی، بالخصوص د دې امت انتخاب الله کړی دی. بالخصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت انتخاب سره شوی دی د قرآن شریف د پاره. ګوره مونږ ډېر زیات په غلط فهمۍ کې پراته یو. مونږ وایو که مونږ پیدا د دنیا د پاره یو او د دنیا د کاروبار د پاره یو او کارخانې لرو، سړکونه به جوړو او دا به کو، دا د دنیا نظام دی، دا به کې ورسره، خو دا ستا مقصد د پیدایش نه دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ټول امت په دې متفق دی چې دلته د کتاب د قرآن شریف مراد دی. دا مونږ چاله ورکړو؟ د
دا هغه خلکو لا چې دا ما په دې ټول مخلوق کې چوناو کړي دي منتخب کړي مې دي مونږ هغه خوش قسمته قوم یو لیکن دې قرآن له مونږ توجه ورنه کړه د قرآن چې کم حق دی کما حقه هغه مونږ ادا نه کړ مونږ وایو که قرآن ته مونږ کېناستو مونږ به د لوږې مړه شو مونږ ډاکټر ولې نه جوړېږو انجینیر ولې نه جوړېږو تنخوا بالو افسر ولې نه جوړېږو تنخوا به ښه ډېره میلاویږي بل تجارت او کاروبار ولې نه کوو دوغبې ته ولې نه ځو دکان ولې نه کوو کارخانه ولې نه کوو دا خو به تنخوا میلو شي نو که زما بچی مولا شو یا قاری شو یا حافظ شو دی به خوراک د کم ځای نه کوي د خو تنخوا به هم نه دا زمونږ خام خیالي ده زما قسم په خدای جومات کې ناست یم چې عزت او جون او ډوډۍ او دولت د الله سره دی چا سره د ډوډۍ ووایه داسې نه شوق سره ووایه رزق د چا لاس کې دی عزت چا سره دی دولت چا سره دی جون چا سره دی رست مرګري شوق سره ووایه روغ صحت چا سره دی جنت چا سره دی ام من شیء الا عندنا خزائنه الله وی د هر شي خزانه ما سره دی وما ننزله الا بقدر معلوم په یو خاص اندازه موږ وی نازله او دا څومره نعمتونه چې دي دا زموږ روغ صحت ته خدای را کړی دي سترګې را کړی دي غوږونه را کړی دي او دماغ را کړی دي او دا څومره ښکلي نعمتونه دا چا را کړی دي وما بكم من نعمة فمن الله نو چې یو انسان د خدای قرآن ته ناستی او یا خپل بچی د خدای قرآن ته وبخي نو الله به رزق نه ورکوي یهودي له خو یې ورکوي چې د خدای دشمن دی عیسائی له خو یې ورکوي چې د خدای دشمن دی مشرک خو خدای ته کنزل کوي یو څوک خدای له شریک ګوري رسول الله مبارک فرمایي حدیث قدسی دی ابن آدم یسبنی ما ته کنزل کوي دا ولا مناسب نه لري چې ما له کنزل کوي یو څوک وایي خدای زوی دی عیسی علیه السلام یادوي د خدای ښځه د بیبي مریم یادوي قسم په خدای الله وایي دا ما ته کنزل کوي هغه کنزل مارو ته چې خدای ته کنزل کوي بیا خدای روزي ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست دی الله به روزي ورکوي که به نه ورکوي رزق خدای سره دا ټوله زمونږ خام خیالي ده روزي به د کم ځای نه یو ډوډۍ به د کم ځای نه قسم په خدای عزت الله سره وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هر ګرځنده شپې زمشې چې په ځمکه ګرځي حسر سره الله وی روزي په ما ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله وی چې زه غواړم روزي فراخه کوم او تنګوم ډوډۍ به راته پرته یو خدای در باندې بنده کي روزي در باندې تنګه کي بیا به څه کوې ته به پرته یي زما یو دوست دی په دې پېښور کې اوس مړ دی الله دې وبخي ښه سړی ما له یو ځل دعوت کړی او زما د برکت بلا علماو نیکان خلک هم راغوښتي لویه مجمع جوړه کړې وه او هوټل نه قیمتي خوراک راغوښتی ښه قیمتي خوراک د هوټل نه مختلف قسم ما وی دا دونه تکلیف دی ولې کړی دی وی دا اوس هم په تاسو کم دی او ما سره ناستو روټۍ لګېدلې وه پکې هر قسمه نعمت د خدای او دې غریب لی د کور نه په ټیپن کې یا په ډونګه کې سپینې مهې راوړې سپینې مهې ورته کېښود مې دا چیلي ګډان دا تا چې راوړي او دا قسم قسم سبزیانې او هر څه پکې دي دا ته نه خورې لږ وخوره موږ سره ما ته وي مولوي صاحب که لږ مې وخوړل اوس په هسپتال کې پروت دی دا زما نظمېږي وی زما دقه خوراک دی سپینې مهې مالګه پکې نشته مساله پکې نشته غوړي پکې نشته درته به اوښی خدای پاک چې دا روزي د خو نه در کوم بیا به څه کوې رزق به راته پروت وي په فالج به دې ووایي سپېمو کې به دله پیپ واچوي او په هغې به درته جوس در غورځوي بیا به څه کوې ښه دولت دی دی بنګله دی ده او ښه مالدار به رزق به ردا شي بیا به څه کوې ولې خام خیالی کې موږ پراته یو ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزي رسان الله دی مارانو لی ورکی داغه مناسب
مارغانو لی ورکی دا غي مناسب، کبانو لی ورکی دا غي مناسب، اونو لی ورکی دا غي مناسب. چې څوک د خدای قرآن ته ناست دي هغه له به نه ورکی ورکی. زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاگرد مشر شاگرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشرانو شاگردانو کې د ده نوم یعقوب و. یعقوب هوټل کې به کار کو صاحب، دا خلکو ته دې زمانه کې ډوډۍ ږدي چیک دی، هغه زمانه کې به پی خلکو ته ښودل، لوټۍ به یې کېښوده او لسی مسي به یې ښود. یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د پیو یو ګیلاس راوړه، په هغې د امام صاحب خوښ شوي وه، قصه اوږده ده راته نه، او مور به لېږه رنګسازۍ له چې د رنګسازۍ چل زده کړه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته راغی او کېناست. هلته څه دي؟ هلته قرآن بیانېږي او د پیغمبر سنت بیانېږي، د قرآن نه مسله وباسه او د حدیثو نه مسلې وباسه. یاره دا زه څه کوم؟ یعقوب یې نوم دی ښه، رستو ته ابو یوسف جوړی. دا زه څه کومه؟ هوټل کې خلکو ته چای به اکدم، چای خو نه وه خو لکه پی به اکدم، ډوډۍ به اکدم. زه به رنګسازي زده کوم. دا مولیان صاحبان خو ښه سپینو جامو سره په جومات کې ناست دي، کار یې څه دی؟ قرآن او سنت. ماشاءالله لګیا دي قرآن زده کوي او لګیا یې د پیغمبر سنت زده کوي، حدیث زده کوي او هغې نه مسلې راوباسي. پاکې جامې ښکلي جومات کې ناست دي، عبادت عبادت دی، دوی له خدای ډوډۍ ورکوي، ماله به یې نه راکوي. کېناست ناست دی، دغه ورځ یې تېره کړه. سبا بیا راغی، هغه هوټل کې نوکري هم پرېښود او رنګساز سره چې چل زده کوه هغه هم پرېښود. راځي امام صاحب مور ته تپوس وکړه ماښام ماسخوتن یوه ورځ، وی یعقوبه بچې هغه استاد څه نه درکوي، هوټل والا هم څه نه درکوي. څو ورځې وشو چې ته تش جیب وځې او تش بې واپس راځې. دې خاموش دی، غږ نه کوي. که ویمه چې نن نه راکوي څه نه مور مې هغه استاد پسې لاړه نه شي چې زما بچي له ولې نه ورکوې، هغه ورته وایي چې دی خو نه راځي. او که ورته ال ویمه چې زما خو دا لار پرېښې ده او زه خو تلې ملا صاحب سره، نو مور مې غصه نه شي، بس خاموش چپ شو. مور پوه شو چې زما دې بچي لاره بدله کړې ده، هغه هنر زده کول یې پرېښې دي، د هوټل نوکري هم پرېښې ده. نو چې یو ځل دې سار راووت نو مور ورپسې پټه راووته، برقه په سر. دې را روان دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس کې کېناست. مور خو ساره اوهو دې خو دې جومات ته دې مدرسې ته ننوت، مور ورپسې دغسې په دروازه را ننوت. دې ناست دی، قلم کاغذ ورسره دی، طالبانو سره ناست دی او حدیث دی او قرآن دی او هغې کې بحث شروع دی او لیکل کوي. بس مور خو پوه شو. هغه ځای نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې اواز راوویسته. هغه زمانه کې چې هره اصطلاح اوس ورته مولوي صاحب وایي، شیخ صاحب وایي، مولانا صاحب وایي. ای حضرت زما خو د بچې خورې د کار راوویسته، د خدای خاطر وکړه، کونډه ښځه یم، دا بچې مې پرېږده، ځان سره دې کېنولی دی، زه خو کونډه ښځه یم، زه خو پیسې ته محتاج یم، دې خو ما روان کړی چې څه هنر زده کړي، هنر ورته وښیم او ما له 2-4 پیسې ګټي، نو تا ځان سره کېنولی دی، د خېط او خې دې وویست. خدای ته وګوره زما دا بچې پرېږده. اوس که زما غوندې سړی وي ما له غوسه ډېره زر راځي، ما به یې د مټه نیسه شابه وځه، ما به یې شابه لکه او یعقوب وځه بیا رانه شي، مور دې خفه کېږي. ولې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عام سړی نو، ډېر هوښیار انسان. هغه ته پته وه چې د دې بچي نه به په مستقبل کې خدای یو هیره جوړوي. دا بچی زما ګوتو له خدای راوست، قرآن او سنت نه راوست، د سره به زه ګزاره کوم، مور به زه پوهیومه، بچی نه لر کوم د ځان نه. په موږ د خپل شاګردان ډېر ګران دي، یقین په خدای وکړه کله موږ له هم غوسه راشي د خپلو شاګردانو ته، د طالبانو ته، په خدای قسم زر ترې معافي وغواړو.
حالانکه هغه ملامت ای او نه 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 صاحب دا خو ته زمونږ اصلاح کې دا ته څه کې خو مونږ تر خپل بچي خپل شاګردان یاره دا ټول استادانو ته خو ما ته چې خپل شاګردان څونه ګران دي زه هم دونه به یو استاد ته هم نه ګران دا خو زمونږ ذخیره ده شاګردان د امام صاحب هوښیار سړی او ټوله خرچه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله ګوره داسې خوارچنګي ملا نو 14 مدرسې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چلولې داسې مدرسې نه وي لکه زمونږ په شاندار مدرسې چې وي درسونه به 14 درسونه د هغې ټول بندوبست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کو د دې علماو تنخواګانې د علماو له پیسې به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورکولې د هغې د کور خرچه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوره کوله داسې کمزورې نو د کپړې تاجر و خپل درسونه به یې کول او په مضاربت به یې کپړه خلکو له ورکوله د کپړې غټ تاجر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله وفات شو که نه ما ته ګورئ چې کله وفات شو نو په خزانه کې څونه پیسې پرتې وې 56 کروڑ درهم پراته څومره 56 کروڑ پاکستانی روپے نه درهم پتہ نشته چې درهم به په 50 روپے که 70 روپے به شرعي درهم 3 ماسه او 1 صحیح 1 پټه 5 رتی دار درهم د سپینو زرو حساب لګوي دا بسونه جوړیږي یو درهم دومره مالدار دا په کاسو ډکې روپۍ به په دې لارو کوڅو کې په دې غریبانانو ویشلې کونډو لا یتیمانانو لا مسکین ملا هغه په زمانه کې نو چې پته به ولګېده چې دا ملا خو مسکین دی او دا خو فقیر دی د سره خو څه نشته بس خفیه خاموش طریقې سره د هغه مکمل ذمهداري به امام ابو حنیفه اخیسته چې جای هغه خلق ولې نه چې کوم د امام صاحب سره په بعضې مسایلو کې مخالف ولې نو الله د رضا دپاره نو هوښیار سړی نو چې کله ورته دا ابو یوسف مور وی زما دا بچی دې برباد که دا بچی خوشې که ما ته پرېږده چې ما له هنر زده کي ما له 100 روپۍ ګټي امام صاحب ورته وی زه ورته هنر ښیم که نه وی ته ورته څه هنر ښی نیکبخت دی وی زه ورته داسې هنر ښیم چې بیا به د چلغوزو او د پستې او د بادامو الواګانې خورې فالودې به خورې زه د طالبانو امام صاحب ډېر هوښیار داسې شی ورویشته که نه د الوا نوم یې ورته واخیسته الوا ته خو فورا د سړي په خوله کې لاړې راځي د چکو الواګانې به خورې د هغې خوله کې لاړې رالې د امام ابو یوسف د مور کوم ځای لاړې رالې ګوره دا الفاظو ته ګوره وی د هنر به کله زده کوي دی ونه وی چې دا څه هنر دی خلک خو دا تپوس وکړه نه څه هنر دی نه خبره د الوا راله وی د هنر به کله زده کوي یعنې الوا به کله خورم تاسو خو پې مونږ خلک بدنام کړي یو که وی د مولیانو الوا ډېره خوښه یې مې او تاسو ډېران ته وغورځو نه یو شادي حال کې چې وادي 4-5 پکې مولیانې غریبانان او باقي ټول تاسو یې هغې غریبانان په شریکه یو پلیټ وخورئ او باقي دا غونډ دیګونه تاسو وخورئ او د مولا الوا خوښه ده د مولا خوښه ده ستاسو نه ده خوښه زمونږ خوښه ده الحمدلله زما خو ښه پوره خوښه ده الوا اوس خو خیر ډاکټر وی ډېره به نه خورئ خو خوښه مې ده خورم الوا مزیدار شي ما یو ځل په درس په بیان کې وی مې مونږ چې الوا خورو زمونږ ثواب کېږي او عوامو ته مې تاسو چې خورئ ستاسو ثواب نه کېږي یو بابا وی ځان ترې ترخزو واله که نه خو یو دیګ کې پخره ته خورې ثواب کېږي او چې مونږ خورو ثواب نه کېږي ولې ستا را ده جنت راغلی ده او زمونږ دا چې تر بل ملک نه راغلی ده ما وی نه مونږ چې خورو نیت دی چې دا د رسول الله مبارک خوښه وه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل ده حضور پاک دو سیزونه خوښو یو الوا یو شات نو د پیغمبر د عادیات په اتباع زمونږ دپاره مستحب د عبادت دی نو مونږ په دې نیت ور چې زمونږ د حضرت انس به کدو خوښو وی حضور پاک سره مې روټۍ خوړه وی قسم دې د کدو ټنګری خوښې وې ما به ورته مخې ته یې ښوده وی لا ازال احبه د هغې نه پس مې کدو ډېر زیات خوښ دی مې زمونږ ثواب کېږي تاسو نه کېږي الوا ښه شی
مال یو ځل چې حلوا راوړه هغه هلک ډېر صفت وکړو دا مې مور تا خپله جوړه کړې ده او پکې دا چکې چولې دي واقعي هغې حلوا ته چې ما کتل نو مې خدای کله به خورم ډېره مزېداره وه نو چې ما ځان ته راښکه ما ته یو ملګري زه راخوا کړو تا ته خو شوګر ډاکټر نه وی چې دا به نه خورې حلوا به نه خورې شوګر زیاتی مې څونه به زیاتی چې دا اخورم زه بس ټول پلیټ خو نه شم خوړی خو دوه درې نوړی به خورم څونه شوګر به زیاتی یو درجه به زیاته کی 2 5 10 درجې دې زیات کی مرم ته نه او مې چې دا نه خورم ټینشن مې قسم په خدای پیدا کیږي ټول ورځ به او سبا پورې په سوچ کې پروت یم چې هغه حلوا به سیږه ټینشن سره شوګر هم زیاتېږي بلډ پریشر هم ورسره زیاتېږي د زړه ټیک هم راځي دې خوا که د خدای بنده خورئ حلوا پرهیز پکې مه کوئ په حلوا زه خو خپلو شاګردانو ته ویم اسم پې دې خلکو بدنام کړی نو که د حلوا پلیټ درته چا کېښو غونډ دې خلاص نه که سرمن به دې وباسم خورئ حلوا نن هم د مولانا محمد مستقیم صاحب په پروګرام کې حلوا پرته و مزې مو پې واخیستې ډوډۍ پسې مو وخوړه بهر کې زمارونو ورته څه وایي وایي داسې هنر ورته ښیم چې د پستې چلغوزو بادامو حلواګانې به خورې بس مور پوه شوه چې دا هنر به کله زده کوي وی دا به کله زده کوي وی صبر وکړه خو اوس ترې راوسته که نه زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار سړی وګورئ زمون فارسی بانان وی یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار دی د بعض انسان علم کمی لګي خو عقل یې زیات دی د هغه نه خدای د دین ډېر کار والی د بعض انسان علم لس منی خو عقل یې چټاکی وي هغه اوښویږي برباد شي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو ملا صاحب و د امام صاحب سره وران هم وه په دې بعضې مسایلو کې ملا صاحب کور ناست و ښځې سره د شپې بس وران شو سره ښځه خاوند کله کله روانېږي نو ښځې ورته وایي چې تا سره به زه بیا د نن نه پس خبرې نه کوم ملا صاحب غصه شو چې ته ما سره خبرې نه کوې وایي ښه که د سبا ته خو دا وایې چې بیا به خبرې نه کوم خو که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو ته په ما په 3 طلاقو طلاق ښځه د کوتک نه دومره نه یریږي خو د طلاقو نه غریبه یریږي او چې بیا 3 طلاقه ورته ووایي که ما سره یې سبا پورې خبرې ونه کړې نو ورته یې وایي ما باندې به په 3 طلاقو طلاق مطلب دا چې دا ښځه ویریږي او خبرې شروع کړي چې ته اوس خبرې کوې او که نه کوې بس ښځې بړستن ته وخته نیمه یې د خپو لاندې کړه او نیمه یې د سر لاندې کړه چې اړو کوم یې نه ملا صاحب حیران شو یخه خوله پرې راغله چې خدایه ما خو دې له زوره نه ورکوله چې دا به خبرې شروع کړي هغې بلا شیشه کې خو سر په بړستن کې پټ کړو دا څه په غم واړېدم چې لږ ساعت تېر شو ملا صاحب ښځې ته وایي ښځې ګورې 3 طلاقه مې ویلي دي او سبا داسې په منډه را روان دی ګورې که د سبا پورې خبرې ونه کړې او سبا راوخت 3 طلاقه دي ګورې قصه ګرانه ده خبرې شروع کا هغه ورته لاس روباسي وایي نه کوم خبرې اوس ورسره څه کې هر چا سره ټرت خو ګورې ښځې سره نه ټرت خدای ګواه دی که دې ته ګیر شوې که نه چې سورلنډی د باندې واړئ ښځې سره به ګزاره کوې نخرې به نه کوې ښځې سره ګنې په رزق کې به دې کمې راځي ما ته یو سړي وي زما مال کې برکت نشته چینی راوړم زر خلاصېږي اوړه راوړم زر خلاصېږي چای راوړم زر خلاصېږي یاره جیب به بونس کوم او دس کوم ذکر کوم خوراک کې برکت نشته ما ورته لکه ښځه خو ډبی را ډبی نه غوسه ناک و نو یا خو چې روانې وکړې وامې وایي مې بس خبره خلاصه ده وایي د دې څه مطلب نو مې چې ته ښځه ووایې او سار ډیوټۍ له لاړ شې نو هغه چیني غونډ دله په لښتي کې واړئ غوړي دله په لښتي کې واړئ اوړه غریبانانو له ورکوئ او چې ته ورته وایې چیني څه شو وایي دا به خلاصېږي نه څه دا لږ میلمانه راځي غوړي څه شو دا لږ میلمانه راځي خلاصېږي به نه نو دا ذهن کې واچوئ ښځې سره چې څوک هم وال ټکول کوي رزق کې به برکت نه کمیس به یې دله په اسرې باندې شلولي په لاره به روانې او ترخ به دې بار ښکاري یا ښځې داسې دي وایي ښځې سري ګرمه شوې وه قصدن به یې دله شلولي ملا صاحب غریب ته چې پته ولګېدله چې ښځه خو خبرې نه کوي
په مینه زارې. نو سوچ یې راغی چې یاره زمونږ په مولیانو کې هوښیار مولی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورپسې لاړ. امام صاحب تهجد نه پاڅېدل، ور یې ورته وویل حضرت یو مسله کې ګیر یم، څه چل دی؟ دقسې ښځې وې خبرې د سره نه کوم. ما وې که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړې تر یې په ما په درېو طلاقو طلاق دی. مردار یې سر پټ کړی بړستن کې خبرې نه کوي. امام صاحب ورته څه وایي؟ وایي مړه دا خو د 2 منټو خبره ده، وبه شکر ځه کور کښېنه ښځې سره زه درځم. دی بیا راغې ښځې ته مینه زاري شروع کړه او ښځه هماغه لاس لقۍ کې نه کوم خبرې. بیا غروال امام صاحب پسې. امام صاحب د خدای خاطر وکړه هغه سبا راخېږي ګورې توتي به شوه ښځه رانالوځي. امام صاحب ورسره راغی وایي ځه کښېنه ښځې سره. سبا لا نو ختلې ګړی خو نه وې خو سبا ته پوشل منټه ټیم پاتې. امام صاحب د جومات ګوټو کې ودرېد او بانګ یې شروع کړ الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. نو ښځې وی چې بانګ خو د خلک وی چې سبا راوخېږي نو بړستن نه مخ راوویسته ای سړیه حقه دې سبا راوخت بانګ یې ووی تا نه خدای خلاصه کړم. امام صاحب آواز ورکړ وی سبا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې درته مخکې ووی. د هوښیارتوب دی عقل هوښیارتوب. تمارونو حقیقت دا دی زموږ د علما خو ډېر تېر شوي دي. ډېرو علماو دورې کړي د خپلو شیوخونه، ډېرو علماو بخاري او ترمذي ویلل، کلک کلک علما تېر شوي دي. چاله چې خدای ورسره پویه عقل ورکړی دی زیات هغه نه خدای ډېر لوی کار اخیستی. د چا چې عقل او پویه کمی نو هغه بیا لوېدلی دی ګورې ختمه خطا شوی دی او برباد شوی دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي وایي داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې چلغوزو بادام الواګانې به خورې. نو الله پاک د هغه یعقوب نه څوک جوړ کړل؟ امام ابو یوسف رحمت الله علیه د هارون الرشید قاضي القضات ته جوړ شو. مشر قاضي چیف جسټس چې ورته وایي دغسې به د هارون الرشید سره ناستو. نو یو ځل هارون الرشید د خپل لنګري حلوا پخ کړې تباخ هغې کې ورته دا قسم قسم چکې اچولی. نو چې ولی څنګه راوړی او ورته یې کېښوده وایي دا څه دي؟ وایي دا د لنګري یو خاص ډش جوړ کړی دی. چې ویې کتل وایي په دې به زه څه شم؟ دا خو قاضي ابو یوسف له یوس چې هغه وخوري او د هغه دماغ پې مضبوط شي. ګوره دې نه څه معلومه شوه چې ښه شی به چا لوړې؟ وایه ملا له به ښه شی به چا لوړې؟ جواب را خدای شته که په سترګو هم ده نه وویل همغه سوځېدلې ډوډۍ به ولوړې. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي تسهیل المواعظ کې د هغه کتاب دې ته چا لیکلی دی. یو ملا صاحب جومات کې یو ماشوم وله کیر راوړه. ملا صاحب چې کیر راواغېسته ماشوم ته ویې لکه د ما خو بلا ورځې شوې بلا کالونه په دې جومات کې چې ستاسو د کور نه هماله چې تنوړی ډوډۍ نه راغله دا نن دې څنګه لار خطا کړه او کیر دې رانه راوړو. نو ماشومان دروغ نه وایي هغې رښتیا وایي. وایي دا سپي جوټه کړی او مور مې استاد جي له یوس نو استاد جي له غوسه ورله او کټوۍ اوچته کړه هغه پلیټ او د دیوال لی راوبغه ستا خدای بېخوماسه چې سپی یې جوټه کړي او په خپله یې نه خوري ما لی نو ماشوم چغې جوړې کړه. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي چغې جوړې کړې. ملا صاحب وایي خدای دا څه په مصیبت اوس به ټول مقتدیان راشي چې دا ته څه کې ماشوم په وایي بله پلیټ بدله والم څه چغې وایي نه دا زما پلیټ زما وایي ستا پلیټ څه د مکې مدینې نه راغلی خو بل بدله والم وایي نه دا زما پلیټ دی په دې کې پیشوګانو ته ډوډۍ ماتوم. مولانا اشرف علي صاحب وی پلیټ هم ډېر قیمتي او خوراک هم قیمتي. اوس وره دین مسله و شامی کې د ایمانیاتو په کتاب کې لیکلي دي. ښه ما ډېر مخکې دا جزیه کتلې ده خو پکې شته. وایي چې کوم انسان عالم ته من حیث العلم سپکو کتل د ده ایمان لار ختم شو ختم ته لاړه. که دا مسلمانی مرتد شو دا عالم به قدر کوي عزت به کوي. من حیث العلم چې دا مولا ولې دی دا علم یې ولې کړی دی دا ولې دا مونږ ته په دې جومات کې ناست او دې مربانګونه وایي او دا سره پاره دا علم او دا زوړ او دا زړې خبرې او دا
دا پخوانۍ خبرې مونږ ته کوي په خدای قسم به رښتیا د تیم جومات کې ناست یم دا کفري الفاظ دی په زړې خبرې چا ته وایي قرآن او سنت ته وایي ته قرآن او سنت ته سپک ګورې ته د پیغمبر سنتو ته سپک ګورې د پیغمبر د احادیثو توهین او د هغې اهانت دا خو کفر بهر کې زمارونو وی دا قاضی ابو یوسف لیوسه او یو تاریخ کې مې مخکې ورځو کې کته چې هارون الرشید اډرو کا آرډیننس جاری کو چې روزانه به دا الوا پخوي او دا به قاضی ابو یوسف لوړی چې هغه له الوا یوړه مور سره ناسته چې روچته یې کړه خو خيار او پیشو مور ته وی ها بیبي یا مور څه چې اصطلاح وه وی دا اخره وی بچی دا څه دي وی دا ما د استاد خبره دی یاده ده د ابو حنیفه مور یې غونر مې زده کړی دی اوس خوره د چلغوزو او د پستې او د بادامو حلواګانې نو مور یې وجړل د ډېرې خوشحالۍ نه وی بچې ستا د استاد ابو حنیفه په قبر دی الله انوار نازل کړي داسې ونر یې درته وښو چې ته نن د بادشاه سره څنګ په څنګ ناست او ستا د برکته زمونږ مزې دي او که ما والا ونر دې زده کړی وی نو بیا به د لاسونو او خپې د رنګونو نه ډکو او یا په دې هوټل کې خلکو ته ډوډیګانې او پی به دې ښودل یو ځل هارون الرشید میټینګ راوغوښتم وی د خلکو علم سره مینه کمه شوې ده خلک بچي علم له نه راولي چا یو مشوره ورکړه چې استادانو له تنخوا زیاتې کړه چا وی دا وکړه دا وکړه دا وکړه هارون الرشید دې خوا وکتل قاضي ابو یوسف ته وی قاضي صاحب ته څه نه وی وی صاحب زه خو یو تجویز مې ذهن کې شته خو زه هغه نشم ویلی وی خامخا به وی وی نه صاحب ته زمونږ امیر المؤمنین او زمونږ خلیفه او هغې کې ستا لږه یو پوټۍ بې ادبي راځي هارون الرشید هوښیار د ما ټیو نه ووي که زما هر څنګه توهین راځي خو دا به وی خامخا وی ښه صاحب دا چل به وکړې موره ښه وی دا چل به وکړې صاحب چې یو اعلی او قیمتي اس به وګورئ ښه اعلی او قیمتي او چې کله مازدیګر یو دا خلک د مازارونو ته راوخېږي یو عالم به راولي او په هغې اس به یې سور خو چې اعلی قیمتي اسي او قیمتي زین وي قیمتي کتی او عالم به په هغې د پاسه سور کې او د هغې پړې به ونیسې پړې ته به ترې مخکې روانې او په دې بازار کې چکر ورکړه الناس علی دین ملوکهم چې خلک وګوري اوهو د دې ملا دومره عزت دی چې هارون الرشید غوندې بادشاه د اس پړې نیولې دی او ملا صاحب بره ناست دی ته ګوره چې خلک په خپلو بچو باندې علم کوي او که نه کوي هارون الرشید وجړل ډېرې وجړل په مجلس کې وی قاضي صاحب ته وی دی کې ستا توهین دی وی داسې خبره دې وکړه وی قسم په خدای زړه مې غواړي چې یو ملا یو ادنا عالم راکوټې عالم په یو ټانګه کې کینوم په ټانګه کې او د اسپې په ځای د ټانګې باڼسونه په دې خپله اوږه باندې کېدم او په دې بازار کې چکرې ورکم قسم په خدای چې دا زما دپاره فخر دی علماو له خدای لوی درجه ورکړې خو افسوس چې موږ ته پته نه دی قرآن کې الله نه وایي منهم ظالم لنفسه بعضې پکې ظالمان دي ګناهګاران دي ډېره ګناه ده منهم مقتصدون ګناه هم کوي او نیکي هم کوي ومنهم سابق بالخیرات باذن الله او بعضې ډېر نیکان دي نو ته به وایې دا به کوم خوا دي نو ما نه چا تپوس وکړو نو زه به وایم چې دا ظالمان خو به دوزخ کې ویښ کې پراته او دا چې کوم نیکي او ګناه دواړه کوي دا به په منځ کې وي د پاسه وي او دا نیک به جنت ته ځي نه الله څه وایي الله وی دا ظالمان مولایان حافظان او قاریان او چې دا ډیره ګناه کړې ده او چې دا ګناه او نیکي برابر ده دغه مولیان قاریان حافظان دا به کوم خوا ځي جنات عدل یدخلونها جنت ته به ځي یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر هلته به له خدای نعمتونه ورکوي ته وایې دا ظالمان مولیان به ځي دا ظالمان حافظان او قاریان به ځي الله وایي زما جنت ستا د پلار خو نه دی چې زه بوځم ستا پکې څه دي د دنیا مرتبه او د آخرت نو زما وروڼو ټولو ته دا درخواست دی چې خپل بچي به راولئ او قرآن به پرې زده کوئ او په بچو به علم کوئ کوو به که به نه کوو لاس اوچت کې
ټول شوق سره وایي ان شاء الله. او په ډوډۍ به نه یارېږي. ډوډۍ د چا لاس کې راووایه؟ یو بچی حفظ تا داروزی دی په دې ورځو کې د نه یو بچی قرآن لغواړم، یو بچی حفظ د قرآن لغواړم. شوال نه پس د رکوټ اختر نه پس زموږ داخلي شروع کېږي. یو بچی یو نوسې دا په مدرسو کې داخل کې. دلته ګوره مولانا صاحب، مولانا قاری شهزاد صاحب او قاری مولانا قاری الیاس صاحب او نور علما چې څومره دي مقامات او نور نمونه نه راځي، په څومره شوق لګیا دي. سپینو پټکو ته ګورئ، رومالونو ته څومره خوند کوي. خدای به درنه ګورې د قیامت په ورځ تپوس کوي خپل بچي راولې او دې سره داخل کړي. او به انشاءالله که نه الله یې دې مدرسې له مزید ترقي ورکړي او د قاري الیاس صاحب او قاري شهزاد صاحب په علمونو کې او په دیني خدماتو کې د الله برکات واچوي. تاسو د الله ټول خوشحاله کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایو.